دا کمیشن هم یو طریقه ده که ته انفلوئنسر یې یا ته خپل ایز ا انفلوئنسر ځان آنبورډ کولی شي. نو په دې طریقې ونیم تاسو چې کله یو غوټه کمیونټي نو چې دې نه لږ لږ شانې فیس درته میلاویږي او ته هغه کمیونټي ګایډ کوي په صحیح لاره روانوي، نو دا بالکل ستا هم حق کېږي. کم یو انفلوئنسر وي بالکل د هغه د جینون حق دی چې هغه په صحیح طریقې ونی خپل کمیونټي ګایډ کوي، نو دا ریوارډ هغه ته میلاو شي. په دې کې څه بده خبره نه ده. دې نه علاوه یو بل مسکنسپشن دی، هغه دی ریفرل. ریفرل څه ته وایي؟ ریفرل زموږ سره بل دی. فور ایگزامپل تاسو که زما د لینک نه تاسو جوائن کړی وي، دا زما لینک دی، لیټس سے ما دې کې یو لینک ورکو، دا هغه لینک نه تا جوائن کو، ٹھیک ده، لائک تا دا هغه لینک نه اکاؤنٹ جوړ کو، نو ته زما پر ریفرل لینک کې راغلی. نو دا ریفرل لینک چې زیاتر د هغې څه قسمه ایکسچینجز چې دی هغه څه فیسلیټیز نه ورکوي، ځکه ایکسچینجز چې دی هغه بالکل ټرانسپیرنټ دي. که ته یو کس راولي او که 10,000 کسان ستا په لینک راشي، نو د دې څه قسمه په کرپټو کې د فارکس درته نه یادوم، د باینري درته نه یادوم، د دې څه قسمه ریوارډ چې دی صرف د ریفرل نه میلاویږي. څه ټایم کې داسې څه کمپینز راشي په هغې کې لږ ډېر ریوارډ خو لیمیټډ $2,000-3,000 یو ټایمه پورې هغه پروموشن چلیږي. دې نه علاوه تاسو که د چا لینک نه صرف دا درته فایده کېدی شي چې ستا کم مینټور دی هغه تا سره په ټریډینګ کې هیلپ کولی شي، هغه تا کم بوټ والا ټیلیګرام چینل یا ډسکورډ جوړی شوي هغې کې تا ان کولی شي. ځکه که ته لیټس سے که ته زما د لینک نه د بینګیکس لینک نه فار ایگزامپل په هغې کې داسې بوټ دی، زموږ کوم چینل دی د بینګیکس چینل، په هغې کې داسې بوټ دی، صرف هغه کسان جوائن کولی شي، هغه چینل ته انټر کېدی شي کوم چې زما د لینک نه. فار ایگزامپل که ته زما د لینک نه نو ته به هلته چینل چې ته کله جوائن کلیک کړي دلته به بورډ درته وي خپله یو آی ډي راکړه. چې کله ته خپله یو آی ډي دلته سینډ کړي آیا ته واقعي د دې لینک نه یې او که نه، نو دا فایدې کېدی شي. او نور که ذهن کې داسې خبرې وي چې یاره په دې طریقې ونې لایک ریفرل ونی زیات خلک راشي څه فایده وي، بالکل ډېر داسې زمونږ ملګري دي چې د هغو ډېر زیات ریفرل دي خو فایده دې څه نه وي، څو پورې چې ټریډینګ نه کوي. دا فیس والا کومه سټوري مې درته وکړه چې هغه نه وي، نو هغه پورې چې دی څه قسمت داسې ریوارډ نه میلاویږي. دا زموږ سره د کمیشن د لارې ارنینګ شو، په هغې کې یو حصه چې د ریفرل هم و، خو ریفرل چې دی دا ډېر لایک 5% چې دی په هغې یو انفلوئنسر ته فایده میلاویدی شي، نور زیاتر د دې ښه دا زموږ سره د کمیشن او د ریفرل دا یو پورشن دی. نو د دې کمې فایدې دي هغه مې درته هم ویل. اوس راځئ مخکې ګورو زموږ سره بیسیکلی په یو بله طریقه هم ارنینګ کېږي. بی ډي منیجرز داسې منیجران چې هغه ایکسچینجز دپاره کار کوي. څنګه کار کوي؟ ګورئ یو ایکسچینج دی زموږ سره، که تاسو ګورئ بایننس زموږ سره ایکسچینج دی، ټیک ده. دا کانسیپټ دی په کوم دا کانسیپټ ته لایف چینج کولی شي، دا ځکه چینج کولی شي دلته $2,000 $3,000 $5,000 تاته سیلري میلاویدی شي. بایننس ته دویم به مونږ یاد کو بینګیکس، دریم به مونږ یاد کو PHBT اینڈ داسې ایکسچینج. دا ایکسچینج چې دی دا بی ډي هایر کوي، بزنس ډیولپمنټ سمثینګ منیجر داسې دا پروناؤنس کېږي، خو دا بی ډي ورته ویلی کېږي. دا بی ډي چې دی دا فار ایگزامپل بایننس ته اپلای وکړي په کومه طریقه کوي، دا به هم درته په دې کورس کې ویم، یا بینګیکس ته وکړي یا پرایم ایکس بی ټي ته وکړي. کله چې د عام کس وي تاسو چې کله دې ته اپلای وکړئ او په دې کې بایننس فار ایگزامپل وویل اوکې ته زموږ سره کار کوه، څه کار به کوئ؟ ته به دا کار کوئ چې ته به اپروچ کوئ چا ته، کم یوټیوبرز دي، کم ټریډران دي. فار ایگزامپل زه به خپل نوم واخلم، ته ما ته اپروچ کوئ، ته ما ته وایي چې یاره ته بایننس ته راشه او دلته مونږ سره ټریډینګ شروع کړه، خپله کمیونټي هم دلته راوړه او مونږ به ستا کمیونټي ته دا سپورټ ورکو، ٹھیک ده. فار ایگزامپل بونس ورته ورکو، تا ته به دا سپورټ درکو، کمیشن کې به دا سپورټ درکو، کم په دې سټوري کې هم درته وویل. نو دا بی ډي چې کم دی د سیلري ولګي، څومره چې دی زیات یوټیوبرز ته
کانټیکټ کې زیات یوټیوبر د انډر راځي زیات ټریډران راځي نو دا بیډي چې دی نوره ترقي کوي د رینج نور اپسي د کوم پروبیشن پیریډ یو یا دوه میاشتې چې کله د پرفارمنس ورکړل یو دو درې ښه انفلوئنسر خپل انډر راویستل او هغه بایننس سره کار شروع کو نو دا بیډي چې دی د ده جواب دلته بالکل کنفرم چې دی په کور ناست یو صرف ایمیل یې کوي د یوټیوبرز ته هغو ته خپل آفرز ورکوي چې دا دا آفرز دي نو په دې طریقې باندې زیاتتر خلک ریموټ جابس کوي او ډېر ښه ارننګ په دې طریقې دي سیم که تاسو ګورئ په بینډیکس کې هم دا دی په سوونو ایکسچینجز دي په یو ایکسچینج کې تقریبا په سوونو باندې بیډیز پکار وي ټیم پکار وي نو څوک چې دا کار کولی شي کانټیکټ د چا وي د انفلوئنسر سره انفلوئنسر ځان ته راویستی شي نو دې کسانو ته د جاب میلاویږي او په دې کې صرف سیلري نه وي دوی ته کمیشن هم میلاویږي پروموشن هم میلاویږي او ورلډ وایډ چې چېرته هم د دې بایننس دی د ده څه ایونټ وي نو دا هلته سپونسر کېږي د بینګیکس وي یا د بل ایکسچینج وي نو یو دا لاره ده او په دې لاره باندې تاسو ارننګ کولی شئ او زه غواړم چې په دې لاره باندې تاسو ارننګ وکړئ ځکه په دې کې نه ټریډنګ دی نه پکې ریسک دی نه پکې خپل انویسټمنټ دی صرف او صرف خپل لږ وخت ورکولی اپلای کولی زده کولی په کومه طریقې باندې تاسو ایکسچینج ته اپروچ کولی شئ په کومه طریقې باندې تاسو انفلوئنسر ته اپروچ کولی شئ خپل سی وي څنګه جوړول غواړي نو دا ټریننګ چې دی دا تاسو هم کوشش وکړئ د چیټ جی پی ټي نه یوټیوب اخوا دېخوا خپل ریسرچ هم وکړئ خو ایس سی ټي ټي کوم زمونږ خپل کورس دی فرسټ ټایم دا طریقه به درته مونږ خو په کومه طریقې باندې تاسو اپروچ کولی شئ په کومه طریقې باندې تاته جاب میلاویدی شي کومه طریقې باندې ته په کور کې ناست یې او بالکل یو زیرو نه ته سټارټ اخلي ته کار کولی شي